وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانان ورونو د دې اسلامی کال دا دویمه میاش شروع شوی دا دیتا سفر المظفر ویلے کیگی د تیر اتوار د ورځې نه ننې شپږم تاریخ دی د دې ټولو میاشتو متعلق او د بعضی خاصو ورځو متعلق په شریعت کې څه احکام څه مسائل څه فضائل او بهتریان موجود دي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره تعلیمات امت ته ورکړي دي هغه محفوظ دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانې نه تر اوسه پورې هغه باقاعده تور باندې محفوظ د امت علماو او د حدیث و امامانو هغه مونږ ته حرف به حرف ټکی په ټکی محفوظ را رسولی دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام هغوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خبره ځان سره محفوظ ساتلی ده بلکې هغه حالت هم ځان سره محفوظ ساتلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه وخت کې کم عمل کو کم کار کو کم کردار کو یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه حدیث بیانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خندل نو کوم صحابي چې روایت کوي نو هغه په هغه ځای کې او خندل نو بیا ته چاته پوسوک وی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث مبارک وی نو په دې ځای کې او خندل مسکی شو تبسم وکړ نو په دغه وجه ما دلته کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه طرز او هغه طریقه اختیار کړ مامو خندل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیو
ماشوم قصه کړي صحابه کرامو ته. دریو ماشومانو په وړوکوالي کې خبرې کړي دي. یو عیسی علیه السلام او یو هغه ماشوم چې د یوسف علیه السلام پاک دامنی بیان کړي وه، د زانګو د غېږې ماشومو. دریم په مخ کې قومونو کې یو بزرگ تیر شوی دی حضرت جریج، هغه باندې یو لچرې ښځې الزام ولګو چې دا کم بچی پیدا شوی دی زما نو دا د دغې بزرگ نه دی، مطلب دا چې دغې بزرگ او د نیک سړي زما سره بدعملي کړې وه. چې خلک ته خبر شو بے تپوسه پی راکی خودل، مون خو تحقیق نکو کنه، مون خو معلومات نکو چې دا خبره حقیقت ته او کنه ده. سړی مو خانقای ولورانا کړه، ارسی ول غس ګماغو ته چغي وای د خدای بندګانو ما نه تپوسو کې سو واقعیت دي، چل څه شوی دی. هغه ورته وی موږ له د خلکو ورته وی د بزرګۍ رنګ راکې او دا عمل دی. وګوره دا ښځه وایي چې دا ما کوم بچی راوړی دی نو دا ده زما سره زنا کړې وه. بیا بچی کوم ځای کې دی؟ وی دا دی. وی رایولئ دلته یې واچو، وی دلته کښېنئ. 2 رکعاته نفل یې وکړو، الله نه یې وغوښتل. هغې نه بعد بچي ته وایي بچیا وایه ستا پلار څوک دی؟ هغه ورته وی زما پلار هغه پلانکې شپونکی دی ګړي چې سړی په دې ځنګل کې. او خلک پوه شو چې اوهو دا مو څه وکړو. بس بابا ته بیا راغونډ شو، څوک لاس خولي څوک خپې خپلوي. وی مې لاس خولوي مې خپې خپلوي، ضرورت نشته. وی صاحب اوس اجازت وکړه موږ تا دا خانقاه د سرو زرو د خښتو نه جوړوو، د سپینو زرو نه جوړوو. هغه وی مې د سرو نه جوړوئ مې د سپین نه جوړوئ، خو یوه دا واورئ چې چا باندې الزام ولګي نو تحقیق کوئ، په پټو سترګو کار مه کوئ. او د خټو یې راله جوړه کړئ چې څنګه مخکې وه چې زما پکې سر پنای. عرض مې درته دا کو چې صحابه کرامو دا یو بل دریم ماشوم دی. هغه دریم ماشوم د زنانه سره په غېږ کې دی او د هغې سینې ته پروت دی، سینه روي. نو په لاره باندې یو ډېر دولتمند او مالدار سړی اس باندې سور دی او ډېر کر و فر او ډېر زیات په ناز و نعم کې دی او روان دی. دا زنانه وایي خدایا زما دا بچی د دې سړي په شانتي کې، دا بچی خدا د غېږې دی خبرې نشي کولی. د مور ته یې فورا د خولې نه لر که، وی خدای دې ما د ده په شانتي نه کړي. مور یې حیرانه شوه او بیا یې بس هغه د مور ته یې خوله کې ونیو. په دې کې لږ ساعت پس یوه جینۍ چا روانه کړي، یو زنانه پیغله. ګزارونه م ورکوي خلک، ته زناکارې، ته بدعملې، اوس سختې کنځلې ورته کوي. نو دا زنانه وایي چې خدایا زما دا بچی د دې جنۍ په شانتې مه کړي، یعنې مطلب دا چې د داسې الزاماتو نه او د دې نه یې وساتي. هغه بیا ته یې پرېښوده او بیا یې وی خدایا ما د دې جنۍ په شانتې کې. هغه یو پاک دامنه بیبي وه، یوه پاکه جینۍ وه، نیک عمله صالحه وه. خلکو پې اسې الزامات لګولي ما دې. نو هغه مور ورته وایي چې د خدای بنده چې هغه په اسور او بادشاه او لوی طرفره تا وی د هغه په شان مې مه کړو چې دا دې خلکو را ایساره کړي، دا وهي ټکوي بېعزته کوي، ته وایې د دې په شانتې مې کې. نو هغه ورته ووی هغه ظالم و بدبخت او جابر و،
تاوی داغه په نو بیا بسم ظالم وي او دا مظلومه وا نیک وا صالح وا الزامات وي نو ما دا غوښتل چې د دې په شان مې نیک او صالح کې او بیا ته په خلق نو په دقه وخت کې رسول الله مبارک دا خپل مسواکي ګوتا په دې خلی کې داسې اونی ولا او داسې راولي شروع کړه څنګه چې ماشوم د مور ته په خلی کې اونی سی وروي نو نبی علیہ السلام اقا چالو صحابه دا ټکی امر نقل کړي زما مقصد په دې ځای کې چې صحابه دومره زیات محنت او دومره زیات خواري کړي دا چې هغه الفاظ هغه مضمون هغه مقصد خو جدا پرېدا چې په دغه وخت کې نبی علیہ السلام د دې حدیث د بیانولو په وخت کې کوم شکل اختیار کړی دی کوم کردار اختیار کړی دی کوم طریقې اختیار کړي کوم طرز هغه صحابه کرامو مونږ ته نقل کړي ما عرض کو د دې مقصد د پاره چې دا کوم میاش شروع ده دې ته سفر المظفر وای او دا دویمه میاش ده د کال په دې کې د جاهلیت د زمانې نه سوهم پرستیانی او س بیهوده غوندې خبرې دا د جاهلیت د زمانې نه مشهور اوس نه دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانې نه مخکې او اوسم په خلکو کې شته بعضی خبرې اوسم په خلکو کې شته سره د دینه چې صد پاسه سوار لسوا کاله د اسلام اوشو مونږه پشت په پشت باندې مسلمانان را روان یو ځکه زمونږ دی وطن ته زمونږ دی علاقې ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه پس پنځکم سلويخ کاله پس دلته اسلام را رسیدلی صحابه کرام دلته راغلي دي او د دې ورسک سره په خوا کې یو ځای دی مټۍ ورته وي چغر مټۍ پوره نوم دی پاغې کې یو قبر دی او هغه قبر کې یولس یا لس صحابه کرام دفن دي او دغه فوج او دغه لخر امیر ام پکې دفن دی دا غنوم دی سنان ابن سلمہ ابن محبق رضی الله تعالی عنہ مشکات شریف کې د ډېر احادیث روایت دي سنان ابن سلمہ ابن محبق رضی الله تعالی عنہ تاریخ باقاعده دا خبره لیکلې ده او دغلته دوی جنگ کړي د کفارو سره او شهیدان شوي دي نو بیا یو له بیل قبر کنستل ګرانو نو یو ټول غټه کنده او کنستو قط په قطې پکې صحابه کرام کې خودلو د پاسې خوري واړول او هغه اوس مشهور دی په اصحاب بابا باندې اصحاب بابا دا اصحاب په خپل جمع د دې لفظ دم دا معلومیږي اگر چې تاریخ لیکلی دی چې دا لس یا یول صحابه کرام او دا په سن 45 هجری کې دلته راغلي دي یعنی د هجرت نه چې نبی علیہ السلام د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته هجرت کړي دا غینه 15 کال وروسته گویا د نبی علیہ السلام د وفات نه 35 سال وروسته دغه لاس کاله خو مدینه منوره کې نبی علیہ السلام تیر کړ اته کټکا د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد 35 سال پنځکم سلويخ کال وروسته دلته اسلام را رسیدلی دی مونږه پوش په پوش مسلمانان دا غزمانې نه روان خو ایمان زمون کمزور دی بس د بل نه غان اثر قبلو خپل اثر چاله نشو ورکولې د بل نه اثر قبلو د غیرو نه اثر قبلو او خصوصا د غیر مسلمو نه اثر قبلو نو هغه زمانہ کې د جاهلیت په دور کې پاغي کې سو خبري مشهوري وي یو خبره پکې دا مشهوره و چې یو مرض د بل سړی نه بل ته لګي تعدیت
دا مرض متعدی دی او دای په عقیده سره او په کلک سره یقینو چې یو سړی بیمار دی او د هغه سره د کېناستې نو د هغې بیماري به تا ته لګي. دویمه بدفعالي نیول. بدفعالي یاره دا غوا چې مې کور ته راوسته که نه مړه داسې دا کورم سپېره شو. خیال کې مراده دا بدفعالي دی ته ویلی کی. ولا هامته ولا سفر. فرضی خبرې چای ته وهم ویلی کیږي او سفر چې دا خبرې اغي منحوسه ګڼلې یعنی دا میاشتې منحوسه ګڼله سپیرې ګڼله. منحوس معنی سپیره. نبی علیہ السلام داغي وضاحت صحابه کرامو ته وکړو. لا عدوا ولا طیرة ولا هامة ولا سفر. شریعت کې د تعدیت او د بدفعلی او د وهم پرستی او د سفر اس حقیقت نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د یو سړی ته بیماری لګېدلې ده دا ورته چا لګولې ده یعنی دا عقیده به نه لري چې د ده سره زه یو ځای شم نو دا بیماری به ما ته ولګي. ممکن ده چې داسې بیماریان یي چې هغه د یو نه بل ته لګي خو ضروري نه ده. عقیده به نه ساتي. عقیده به نه ساتي چې دا بیماری به ما ته خامخا د نه ولګي. لکه زمونږ یو بل خبره مشهوره ده په مونږ کې. یو سړی پېښور ته لاړ او اکسیډنټ وشو پکې مړ شو. مړه که دی پېښور ته نه وی تللی نه به وی مړ. نه د ده دغه نیټه پوره وه خو دی هلته بوته دی له دغې مرګ لی هلته کې باقاعده بوته. دا نشي کېدی چې ته وی که دی نه وی تللی نه به وی مړ. نه چې هر څنګه وه خو دی به په دغه ټایم مړ کېده او دغه ځای ته به الله رسو دا په کوم ځای کې چې وله وخت مقرر کړی. اوس که مونږ ووایو یره که د دې فلاني سړي سره خوا کې ناست نه وی نو دا بیماري به ما ته نه وی لګېدل. نه عقیده به نه لري. احتیاط به کې. شریعت احتیاط ښودلی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلي فر من المجذوع. د جذامي نه خواله مه ورځه. جذام بیماری ده دا په چا لګېدلي د هغه خواله مه ورځه. اوس نبی علیہ السلام دا معنا په دې مقصد د الفاظ دا ویلي دي اسې نه که هغه بیماري تا ته ولګي نو ستا عقیده کې به کمزوري راشي چې که دا دلته نه وی راغلی نو بیماري به ما ته نه وی لګېدلی نو عقیده به دې خرابه شي. د دې وجې نه یې ته ویلي چې هلته مه ځه. گویا داسې وضاحت د دې خبرې ورته نه دی کړی چې تعدیت په دې بیمارو کې شته دی. د بل یو نه بل ته لګېدل شته دی خو داسې ضمني غوندې خبره یې کړې ده. عقیده به نه لري چې دا بیماری به ما ته د دې سړي نه ولګي خو که یو ځای کې یو وبایي بیماري وه نو د هغې نه نبي علیه السلام منع کړی چې ورځمه چې عقیده دې روغه پاتې شي. خیر بهرحال دغه تفصیلي خبره ده. دویمې ویلي دي ولا طیرة. بدفعالي نیول دا مونږ خلکو کې اوس هم شته. د جاهلیت په زمانه کې مو اوس هم شته. اوس هم شته. یو زنانه واده شوه چې ډولۍ یوړه شپېلی سخر مړ شو. چې سخر یې مړ شي خلکو وی دا سپېره ده د راتلو سړی چې کم دی نو سخر اوس غلو. نو سخر خو هغې نه و مړ کړی خدای مړ کړی و. هغې خو نه په کلاشنکو پیشتی و نه د مرۍ نه نیولی و. اوس هغه دغه نیټه د هغه برابر وه
نو چې نیټه برابر و بس هغه په دغه وخت مړ شو. زمونږ پښتنو کې دا دي چې خامخا به دا ډېره سپېره د خدای دې د دې بیخو باسي کور یې راله وران کړ. دا شریعت کې نشته. شریعت د دې نه منع کړې ده بدفالي به نه نیسي. کله مونږ وایو دا بیزه مې راوسته کور ته دا چلو شو، دا غوا مې راوسته دا چلو شو، دا فلانې راغې زمونږ کره کور یې راله سپېره کړو. دا ټولې غلطې خبرې دي. څوک یې په غوا نه پایي، څوک یې په میخه نه پایي. پایدل او نه پایدل خو د خدای کار دی. په دې کې زما څه اختیار دی او ستا پکې څه اختیار. غوا دې واغسته مړه شوه، میخه دې واغسته مړه شوه، نو نیټه یې پوره وکړه چې مړه شوه. تعالی خدای تاوان درکو، امتحان یې در باندې کړی دی که نه. دا به د باندې کوي، راځي به د باندې. تا به هم وجني، پلار به هم دله وجني، مور به هم دله وجني، ښځه به هم دله وجني. دا خو د دنیا نظام په دې روان دی. خو مونږه دا خبرې بار بار اورو. په مشهور متل دی په یو غوږ اورو په بل غوږ ووځي. دا هغه خبرې دي چې دا شرکیات دي. ګورې دا خو نفع نقصان ته د الله نه علاوه د بل چا نه ګڼي. نفع نقصان د دې نه ګڼي چې د غوا راته نفع نقصان ورسو، د دې نه ګڼي چې دا ښځه مې دې کور ته راوسته نو دا نقصان راته ورسو. که عقیده دې دا ولره نو مشرک شوې. خطرناکه خبره ده. ګورې وړه خبره نه ده. دا بدفعلي منیسه شریعت د دې نه منع کړی. نبي علیه السلام واضح ویلي چې دا نشته، مه کوئ. ولا هامت ممکن وهم پرستیانی دي. وهم پرستی څه چلو شو لکه کارغه په بلای باندې کېناست. نو مونږ ته زر دا بوډایګانې او ته چغې دا کارغه د خو زیری. اوس کارغه په دې انتظار کې دی د شکور کې ډوډۍ د دې ته ناست دی. که دا زنانه تی پاسی و دا شکور تی پاتی شو چې زه پې حمله وکم ځان له څه وتښتوم. هغه په دې انتظار دی. او دا جاهلان ورته وایي کارغه د خو. هغه غریب څه نه خبر دی. هغه چا نه غوښه راتښتولې د قصاب، صابون هم تښتئ، ډوډۍ هم تښتئ، او چې هغه غټه دغه پکې راشي هغه بیا چرګوټي هم تښتئ. نو هغه غریب د خپلې خېټې په فکر کې دی. او ته ورته وایې چې په ما د ښه خبرې زیری وکړه. نه د زیري نه څه خبر دی. نه هغه زیری پېژني، نه ښه پېژني، نه بد پېژني. هغه خو صرف خپله خېټه پېژني. دا وهم پرستي ده. دا وهم پرستي ده. ما ته وختي یو کس ټلیفون وکړ، وایي چې زما دا سترګه رپېږي. نو ما یې بس بیماري ده، رپېږي به که نه، علاج یې وکړه. رپېږي نو رپېږي، دا بیماري ده، اعصابو کمزوري ده، د پټو کمزوري ده، سترګه رپېږي، علاج یې وکړه. خدای دې هسې جوړ کړه. دا په موږ کې دا شی موجود دی. ښه سترګه ورپېده دا چل به کېږي، چې ګسه سترګه ورپېده دا چل به کېږي. نو که خپله ورپېده بیا به چل کېږي. تلی ښی تلی دې وخارښتېده، که ګستلی روپۍ به راځي. نو که د خپې تلی دې وخارښتې بیا به چل کېږي. دې ته وهم پرستي وایي. نبي علیه السلام دې نه منع وکړه. نه په ښی او ګس تلي په خارښتېدو کې روپۍ شته او نه پکې تاوان شته. بدن دی کله به یو سړی خارښتېږي به ګرې، کله به بل ځای خارښتېږي ګرې. خو دې کې څه خیر او نقصان نشته دی. خیر او شر په دې کې نه، خیر او شر د الله سره دي. مونږ امنتو بالله کې وایو والقدر خیره و شره من الله تعالی. کم خیر چې مقرر دی، کم شر چې مقرر دی د الله طرف، کم نقصان تعالی مقرر دی ابد الرسول د الله د طرف نه وي. دې نه به نه ګڼي چې دا غوا راورسو، دا ګډې راور، دا بیزې راورسو، دا کارغه راورسو، دا مې ګسه سترګه ورپېدله، دا مې چې کوم دی ګستلی و خارښتېده. دې کې نشته. د دې وهم پرستۍ نه نبي علیه السلام منع وکړي. مه کوئ، د دې نه ځان وساتئ. دا اعتقادات ختم کړئ. دا خو د شرک عقیدې دي. او بیا یې پسې وفرمایل ولا سفر. سفر څه حقیقت نشته، دا خو میاشت ده.
او په ورځو شپو کې سپیرواله نه. دا ټولې د الله ورځې دي، بعضې بهتر کړي دي، الله خو سپیره کړي نه دي. ښه لکه رمضان میاشت په ټولو میاشتو کې بهتره ده. بیا د رمضان په میاشت کې لیلة القدر یوه شپه ده، هغه ډېره زیاته بهتره ده. محرم په میاشت کې لسمه ورځ بهتره ده. د ذوالحجې د لوی اختر د میاشتې اول لس ورځې بهترې دي. روجې دي پکې، نفل روجې پکې نیول دي. په ټولو ورځو کې جمعه بهتره ده، د هفتې په ورځو کې جمعه غوره ده. خاص عبادت په الله تعالی مقرر کړی دی، مستقل صورت یې په دې نوم باندې نازل کړی دی، یو صورت جمعه. او حکم یې د دې مانځه باقاعدګۍ سره د دې مونځ حکم کړی. بیل اوس الله وایي مونځونه کوئ، ویې اقیموا الصلاة، نو خو د جمعې مونځ پکې پخپله راغی که نه، خو بیا یې خاص کر د جمعې دا بیل ذکر کړ، بیل یې ذکر کړ. ته د یو وزیر یا د ممبر یا د گورنر یا د بل یو لوی سړي دنیاوي لحاظ سره چا ځای ته لاړې، ډېر خلک جمع دی، خیرات دی، ټول خلک یې پاسول، ته هم رابللې، نور خلک یې تا ته ویله که ته صبر وکړه، ته مزه دلته کښېنه. هغه له ډوډۍ راله ځان سره یې کښېنولې. اعزاز دی، تخصیص یې وکړه د دې خبرې. الله د دې جمعې د مانځه تخصیص کړی دی، دا ورځ په دې وجه باندې بهتره او غوره. نو سپیروالی هم نه په ورځ کې شته او نه په میاشت کې شته او نه په کال کې شته. د دې وجې نه چې کله مشرکانو دا میاشت سپیره ګڼله، نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې د دې میاشتې نوم سفر المظفر کوي. هغه میاشت یا د کامیابۍ میاشت ده، هغه میاشت یا د خوشحالۍ او د راحت میاشت ده، په دې کې نقصانات نشته. نو مونږ کې څه چل دی چې دې ته سپیره وایو؟ هغه خلکو کې څه چلو چې سپیره ورته وي، په دې ورته سپیره وي چې په دې کې د هغې نه تعبیر چې کوم دی دا بوډایګانې، دا جاهلانې، او دا اکثر د ښځو مسلې، هغې ته دا سپیروالی اخلي چې بهی په دې کې ړانده ګوډ راکوشي وي. نو سارم ما بیان کې خبره وکړه چې دا ړانده ګوډ دي څوک او چې راکوز شوي دي، نو د کوم ځای نه راکوز شوي دي؟ چت نه راکوز شوي دي، که په غر کې وو، که په ونه کې وو، که اسمان کې وو، که عرش معلا کې وو، د کوم ځای نه راکوز شوي دي؟ خو د راکوزېدل خو موږ دې ته وایو چې د بره نه ښکته څوک راشي. دا د کوم ځای نه راکوز شوي دي؟ دا دي څوک وړو ته وایي ماښام منډې مه وهئ، کور کښېنئ، ړانده ګوډ راکوز شوي دي، ابه درته نقصان ورسوي. زه یم بې وقوفه چې ړاندم دي او ګوډم دي، نو ته دونه بې غیرته شوې چې د هغې نه م یارېږي. ګوډ په تا پسې منډه نه شي وهلی، ړوند په تا پسې منډه نه شي وهلی، یې نه نو، او ته دومره بې خونده شوې چې ته یارېږي. دا ستا په دې دماغو کې ډس شوی دی. اوس دا سوچ شته نه چې زه تپوس وکړم چې بهی یو عالم له ورشم چې دا ړانده څوک دي او دا ګوډ څوک دي او دا د کوم ځای نه راکوز شوي دي او دا به تا ته څه نقصان رسوي. نو دا تپوس زه اول ستا نه کوم چې ته یې ولې وې، دا ولې که تا کې عقل نشته، دې کې خو علم ته ضرورت نشته چې ړانده دي ګوډ دي او ته ته یارېږي. که دا پیریان نو د پیریانو علاج خو په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې دی، شیطانانی په آیت الکرسی کې دی، په ذکر کې دی، په تلاوت کې دی. څومره چې ذکر ډیر کې دومره به شیطان دنه تختی. حدیث شریف کې راغلی ان الشیطان جاثم على قلب ابن آدم اذا ذکر الله خنس و اذا غفل وسوس. دا شیطان د انسان په دې زړه باندې ګونټې ماتې کړي دي، خېټې پې ورچولې او جوخ پې ناست دی. کله چې دا انسان د الله ذکر کوي نو دی په شا شي وتښتي. و اذا غفل وسوس، کله چې د الله د ذکر نه غافل شي بیا ورته وسوسه کوي.
نو که دا ړانده ګوډ شیطانان دي پیریان دي نو ذکر کوه که نه به تښتي به که نه اذان چې کېږي نو شیطان منډې وي نبی علیہ السلام یو ځای خولې وي دې ځای پورې منډه وي مدینه منوره کې هغه د مدینې منورې نه 36 کیلومیټر فاصله باندې دی مطلب دا چې دلته اذان کېږي نو دې 36 کیلومیټر منډه وي بیا نن خو نن سبا خو لوډ سپیکر دی او زمونږ خو اتفاق هسې هم نشته دې ځای کې په یو ټایم بانګ وشي ولته به بل وشي ولته به بل شیطان خو او داسې ماتېږي او منډې وشي او داسې ماتېږي او منډې وشي بنیاد یې ورله خو موږ سره یارانه ده هغه زر بیا راشي موږ سره اشنایي ده نو هغه بیا راشي نو چې ذکر کې نو د پیریانو نه شیطانانو نه د دې نه به بچې نو د ړندو ګوډو نه هم بچې د هغه روغو نه پې بچ کېږي چا منډې والی شي د الله اکبر سره هغه منډې وي 36 کیلومیټر منډه وي نو د ړندو نه خو خود پې بچ کېږي خو منډه نه شي والی او تا ته څه نقصان نه شي رسولی که دا عقیده دې ولرله نو دا د شرک عقیده ده د شرک عقیده ده یک دا د دې صحیح پیری نه دی او د صحیح شیطان نه دی د نقصان رسېدو عقیده ولرله نقصان به درته کوي خو عقیده به دا نه لري چې دا ماته ده دا ماته خپل عمل وکړه زما عمل ټیکو صحابه کرامو عمل دې حد ته رسېدلی و چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه ګودام کې څوکیدار کړی دی نبی علیہ السلام په شیطان راغی بوجۍ ډکوله د ونیو بوجۍ د کجورو نه او د خوراکي موادو وینیو ما ورته شیطان نیوی شو خو ځغلولی خو شو که نه پیغمبر سم طریقه راته ښودلی مونږ خو هغه نه یو که نه چې شیطان به ونیسو نیوی خو یې نه شو خو ځغلولی شو ګورې ښه نو وی فرمت چې دا ړانده ګوډې سم نشته دا صرف زمونږ یو خیال په ذهن کې ناست دی یو وهم دی یو بیهوده خبره ده د دې وجه نه نبي علیه السلام لا سفر نه ړانده شته او نه ګوډ شته او نه څه نقصان کولی شي او نه څه ضرر چاته رسولی شي او نه په منډه پابندي ده او نه په ګرځېدو پابندي ده د شریعت په اصولو کې که ته به ځان پابندي لګیا نو د خدای بنده د دې ټي وي نه قلار شه که نه د وي سي آر نه قلار شه که نه په دې موبایل کې دې څونه مردارې وردن نه کړي دې نه قلار شه که نه چې کوم د سپېروالي خبرې دي هغه مونږ کوو او چې کوم د سپېروالي نه د بچ کېدو خبرې دي او نشته هغې پسې روان یو دا اوس د ټپس او د کارغه او د غوا او د میخې نه مونږ سپېروالی اخلو او د سفرې د میاشتې نه سپېروالی ګڼو خو چې کومو کې نبي علیه السلام ویل چې په دې کې نحوست دی په دې کې سپېروالی دی په دې کې بې برکتي ده هغه نه کوو د حضرت علي کرم الله وجهه نه 15 داسې خبرې نقل دي چې هغه په رزق کې تنګي راولي سپېروالی او نحوست پیدا کوي یو په هغې کې دا ده چې په دې لمن باندې سړی مخ لاس وچوي لمن باندې مخ لاس وچوي دا په کور کې سپېروالی پیدا کوي رزق کې تنګي پیدا کوي نحوست پیدا کوي په درشل باندې ناسته بې ضرورته دا په کور کې سپېروالی پیدا کوي په مات او کنډم لوښي کې خوراک چې جوړ کړی دی نه پخوا به لوښي مات شو نو خلکو به جوړول جوړ کړی دی نه دی او یو پیالۍ کې یا یو ګیلاس کې چاو دی شوی دی دغې لوښي کې خوراک کول دا سپېروالی پیدا کوي ها که جوړ دی که میخونه دی پې ټکوال یا بله طریقه څه مساله دی پې ولګوله نو جوړ شو دا په دې کور کې د جولاګو دا کورکي دي جالۍ دا نه صفا کول او داسې ګنده پاتې کول دا کور کې سپېروالی پیدا کوي دا هغه خبرې دي چې په دې کې سپېروالی دی نو دا موږ نه زده کوو او نه مو زده کړي دي او نه په دې عمل کوو نه په دې عمل کوو
چې کومې خبرو کې سپیروالی نشته نو موږ پکې د خپلې خېټې نه خبر راوښکلې ده چې دا دې کې سپیروالی نشته، په دې میاشت کې هم سپیروالی نشته، په بل څیز کې هم سپیروالی زما او ستا په عمل کې دی، نقصان زما او ستا د عمل دی. انشاءالله دې متعلق څه خبرې زندگی و آینده به کوو او چوریم پکې را روانه ده انشاءالله دا غیر متعلق هم خبر کو الله دې موږ ته عمل نصیب کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمة.